زرو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو تلاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو تروت. یو ته مې هغه ورځ وې زمونږ علاقه کې واده نو بینډ ورسره او دا سرو جامو والا بینډ راووتو چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو اولاد دی هلکه دا ولې یاره چې څوک هلکان دي دا هلکان ستا په ښځه واچو د سپي بچیه مولیان اوس د لور د واده کارډ چاپ کوي مولیان راشي چې په دواګانو رسخت کوي غریبه کمزورې ده داسې سنډاګیله یې ورکړې ده جومات تم چې هین استاد راشي نو او چونیا تا په ښځه همدا چڼی واچو جومات ته جرشي چڼیا دا کوزی ولې نه دی غوړېدلی دا جومات ولې ګنده دی په تا ستندر پرېوتی دی خو ته صفا که که ته څه په ګرنیټ لګېدلی جومات ته راننوځې او خیرنو جارو راواله او جاروی که که نه پخوا به ګیر خریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولي اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکې ښځې ته ما هم ښایي چې دا دی ستاسو دشمن نه یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته مۍ ورکې ګیرو واله نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې او ما اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم نو دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست نو یو خان راغی نه داس وی خان را وی کینو د خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسي حفاظت یې کوي چې نه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابله ورځ راسې دا کوي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې بله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي
که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډې نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېرو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چڼې مړی دی دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دوی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي ګاډي لارې کې واچوي بوی ولې لکه وې تا په فوټپاث ګاډي روان کړي او زنانه نشي تېرېدی دغه زنانه په تاسو ډېرې ډېرې وجاړه امین کوي دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپاث باندې زنانه نشي تېرېدی 60% به الیکشن ښځې کوي 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړي او تاسو به ښځو له ګرځئ چې دا زمونږ ترور ولاړه ده او زمونږ ترور ده او خور ده او پلانې ده 60% دا به در سره ښځي مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته لکه الیکشن شوق ولې نه کوي آل مفتی صاحب په آرام کېنا بدغه کې بزه څه کوم پیسې ملای کې هلته براته دا ځای خوځي هلته بزه تقریر کوم بس رانار څه بهیر مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې ساري په ځمکه کېښه ما ته بس په آرام کېنه توبه م لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی ته نه جی انستا جی انستا کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جاتی دیکھو وګورئ څوک چې کمزوري او ښځې نشوې پاس کولی نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غولانځورې پاتې دي ما په تقریر کې یو ورځ جمعه کې وویل مال خدای وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کوي نو یو بوډا سړي ما ته وی جي په دې مې عمل کړی زه خو په ښځو باندې وروختم څنګه پې وروختې بیخي ویل خو را روانه وه ډله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته پې ورټېلا شو نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي
او بیا لاس هغه خدي کم دی کې پاسو درګه زه پوره نقشې درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاته خدي لاس دلته یې ایخی کنا خدي لاس ایخی کنا گیری والا د دې غلام دین نرانی ولی نه شرمېدلی پاکستانا اے ذلیل او رذیل ملکا نن گیرو والا خنزیران په نالت شو او بربند خزه په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنډاو چرګانو بچو هر چانه سبق مو وایي اولی لږ تلی چې دا د کم ځای دی د رشته کم ځای سره ده د تعلق چا سره دی د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویلی دی په خدای قسم هغوی ته په ژوند رسول الله پټکې را لېږلی دی معین الدین حیدر وایي ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کېږي نو خدای دې کور وران که چې وران شي کراچۍ او د دې د ټیم څومره فرق دی نو په یو وخت به څنګه اذان کېږي او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا والا چې مولا به په خرسور جماعت ته راځي نو نن د جلسې ورځ نه وه نن د ګډېدو ورځ ده بیا مه کوه دا نه پرېږده چې ګډېږي په ایمان درته وایم چې زه اوس تلی شوی که نه چې دا څومره ګډېږي زه ورته یم چې شاباس شاباس او دې ښځو ته یم چې ښه دا ځان وشنوئ شاباس او د ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبی ښې وشنوئ شاباس نن سبا دا چاته مه وایه چې د کوی په غاړه ولاړي او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه رستو نه ټیله ورکوه چې ځي لاندې خپل سر وخوري زه چا نه یېرېږم شرمېږم نه ستاسو دوا پکار ده تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ او زه چې جیل ته تلی یم 6 ځله حکومت به ویل راوځه ما به ویل والله کې دروځم دا ډاکټر فدا حسین گواه دی اریپور جیل ته راپسې راغی دا د مخامخ دی درو خلک په مړو وي بس راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې مال والله کې وځي نیومه یې ولې او نیولې اسلم خټکي ومه نیومه یې ولې اله به وځم چې دا 400 را سره ټول پریدي ایمان دیته وي ویزیګر ملا دې روزي په زمانه دا نور د مور بچی نه دي ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته یو ټکی کړی دی سم شي ما سره محافظ خانه ده ریکارډ پروت سم زه په عائلي قوانینو صدر ایوب سره نښتي جیل ته واستولم والله کې دروزم عائلي قوانین کې څه چې ښځې ته به مې اجازت دي چې میړه ته ووایي چې 1 2 3 طلاق مې کړي خوند به یې لا دا وی چې اوس ښځو دله طلاقونه هم در کولی الله دې دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصوي تاسو به د خپلې منډې وګورئ داسې چلو په لکی مروت کې مې جلسه کوله لویه دنیا ناسته ده 1 بجه ده د شپې چې ان د جلسې په دې منځ کې سپی راوغورځېدو چې سپی راوغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو ځکه چې خلکو کې گیر شو ته په ما راځه او زه په تا راځه چا پکې آواز وکړو چې دا سپی لیونی ده مروتی جبه کې وویل دا مروتی دی دا صدا
وی چې دا سپی لیونی ده ته په ما راځه او زه په تا سیکرټري ته مې ویل زما خیال کوه بیړه دې غر کړه چې دا سپی لیونی خدای دې داسې نه کوي زه تاسو پېژنم زما په سن 65 کې پېژندلي وی چې یو بم په لنډی را پرېوتی و نو څوک سوات ته تښتېدلي څوک لوړګي ته څوک هزارې ته څوک افتاباد ته یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے نہ ڈاکٹر نہ معافی بھائی کدھر گیا ہے ماں تو وہی چاٹیاں وسطیاں بیڑا تباہ ہوئے وہ لنڈی کے بم نہیں ٹکے چاٹی جتنا آیا چاٹیاں وسطیاں تاسو پیژنئ قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو تھرونو نه نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاس هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکو روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خورې امریکا ستا ماما دی دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو دا قسم په خدای دی چې هسې جوګتلو جوګت ما خپل مرګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بوش نم تپوس کړی دی وی چې نه ما چې صدر بوش نه ویلي ته په پاکستان کې شریعت راوستی شي شریعت خو نواز شریف راوستو په اسمبلی کې اعلان وکړو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے او سهار له یو ښه کټه ایډوایزر واغسته څوک وا سیده زمونږ سرداره ده زمونږ باران کې نه زما عزیزانو عرض میں ہو سوچ چکے د چا پلاس کی چلو بے گئے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے امغا خلق ستا په سر سوداګانې کوي قوم بیګا ما یو ټکی کړو چې قوم بیزو میلو دی قوم څه شه دی پته نه لګي چې دا ډبډبې چاو غوړو خو په ګډې دوشي دا ډبډبې والا زما خپل مالک دی که پردی څوک دی دیکھو وګورئ پاکستان کې چې څوک اوزګار شي لیډر شي په دې بډابېرې طرف ته یو تانیدار خو چې نوکرۍ نه ریټایر شو پیر شو ما ته وګورئ څه شی شو پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر پیر جی پیر ماما څنګه چل دی ویل اوس مې په دغه څه شی اوس مې هاټ لین باندې خدای سره خبرې وکړې اوس هاټ لین پیژنئ هاټ لین څه ته وایي هاټ لین هغه ډایرکټ وایرلس سسټم چې ورته وایي خیال برا دیکھو وګوره دا غم صاحب سونه مریدان یو ماتوی د متعلق به خیال کې مالی جی خدای دې خیر چې درام شو په دغه ځانو وشتو او 22 ګولای د مزغونه ووتی مالکا ګولای خو بنیږي اسمان ته رسیدلی ځکه چې د پیر صاحب د مړای نه ووتی لا سواد ته تلوم ول دلته یو بزرګ دی راځي چې ورلو مالټه راوخته هم خوري ډېر سات پس پیر صاحب راوته مونږ یې ته ډېر لیټ راوته ویل ما خدای سره خبرې کولې د حالاتو متعلق څه خبرې ما تاسو واستا مالک بیره دې کار کشه چې کار کوي د مرګرو ته مې پاسي خدایم دې خو باسه دا غم زرګونه مریدان په دې روزه کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو زمونږ خزلونه کنځي کنه کنځي ها ان ملوانه دي ټهر ان دي رن اے بجلیګر مولا دي رن پلانې دې ما یو ځل ډېر غوسه شوم چې سخاني ته جمعه تر پسې راو خطاو کنځلې راته زرا پاسې دم په لوډ سپیکر کې مې وي ما وی چې دا ما تم کم کنځلیو کې د دې
کنزلو په بدل کې دغه کنزلې تاسو ته دومره دي چې د څومره شمار د خدای په علم کې ځئ. که تاسو وایئ چې بجلیګر ملا په ښځه داسې وکړم نو ستاسو په ښځه دومره خره واچومه چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده، خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټري تا یا سیکرټري تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ڈی ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکٹر تا حکومت زه دې ته نه وایم. دا انتظامیه ده، دا مشینری ده، دا د هر چا لاس کې چې راشي کار به کوي، دې ته حکومت نه وایم. حکومت زه وایم وزیر تا، گورنر تا، وزیر اعظم تا او صدر تا، دې ته حکومت وایم. څه شي ته وایم؟ وزیران دا زمونږ پېښور کې خو ګورئ که نه څومره ښایسته شکلونه دي. الله کله کله ډکې وایم یو ښځې کچاوي چې بوډا له دې ورکوي، هغې خدای همزولی میړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه، چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم. مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکوي، د چا پوزې چیتي دي، د چا غوږ کوږ دی، د چا دا سترګې تنګې دي داسې، د چا سر چې دی چیت دی. او دې گورنر ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چا ته خانک لرې کړی. خانو مونږ لاړو ښایسته حکمران خدای راکوي نه، داسې بدقسمته یې بیړم غرقه. یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مین و. اوس خو مینتوب عام شوی دی، بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و. ما چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو. د کور سړي پې پوه شو، چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو 20 ډزه به دې ولو. هغه ویل ډېره ښه ده، ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې. چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو. ښځې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي، نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه. که نه جي قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده. دې خوا وګورئ، منډۍ په سیند کې زمونږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو، دومره اوبه موټر کې ننوتې، هلکان ولاړ وو، هلکه ټېله ورکړي لږه غوندې، ویل پیسې راکړه، ټېله ورکړه، پیسې راکړه. یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی، هلکه ټېله ورکړي. هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه، مونږ له دې پیسې راکړي. او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه، کور دې وران شو اوبه وړي. 50 روپۍ هم ورکړي، موټر له ټېله ورکړه. نو خبره د پیسو ده. اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ، ځانونه به وګورئ. په شنو چایو به م پرتوګ ایستی ګډېږئ به، په تورو چایو به ګډېږئ. او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحب بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ. شناختي کارډونه یې ښځه له پیدا کړي، یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولینګ سټیشن کې. من جیلونه تېر کړي، جیلونه ملیانو تاسو راپاسېده خدای م خوار نه کا، سړیتوب زده کوي، چېرته انسانان شئ، د انسانانو بچي شئ. وایي دا ملا پکې لا چا کړي، نو دا ته پکې لا چا کړي. ملا پکې لا چا کړي نو دا ته پکې لا چا کړي. یعنی ستا ښکر دی زما نشته، ستا لکۍ ده زما نشته، ته په څلور بوري ګرځې زه نیغ ګرځم. آخر تا نه زما کم څه دي؟ تا نه زما څه کم دي؟ که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو او یونیورسټو پاسې
زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسه کته د پاکستان دا کوسډب اف او بی پاسه زه د هندستان د دیوبند پاسه تاسو پوه شئ نو هغه کم خاصیت ته چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ماته وایه یو شی دی مولانا زاروی رحمت الله علیه د خدای غریب کې رحمت کړي عجیبه سره هغه به وي چې مونږ او دوی کې څه فرق دی زمونږ بي دوه سترګې د دوی بي دوه سترګې زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه مونږ او دوی کې څه فرق دی یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دي زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دا فرق شته زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرای زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري आवाज راشه یو ګورئ بجلیګر ملا کرے ٹی وی دے منا سے دے ٹی وی بد وي هم خلاص خبره راشه که زما په کور کې په غلطایم ټي وی رانه نه وته مخ می تور کې او په خره می سور کې وی سی آر دے اور کرا نو چا کرے چې ټي وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اړو شته نه همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي راني دي ګاډي والے ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه لګولې دي وه دې مرزو زور پسې کړ چا جنډین چې په ځان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي که نه د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم ایرئ خورم درنه ایرئ ښځم درنه ایرئ ښځه دې منډه وئ مور دې منډې وئ ښځه دې منډې وئ ته هم نن د ټاک بړوا جوړي ځه که نه ماله سل راځي الیکشن په وخت کې خو ته ملا پکې لا چا کړی دی دا ملا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی ملا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري اوس رامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس ایټم بم کې چې په دې ملک راوغورځېږي او ټول تباه کړي سم کار کړي خدای چې چا سره څه کوي ښه کوي خیرماره ته خو خیرمارې ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړې ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دی نامی خیر اوس پاکستانیان وایي امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دی نامی خیر ته خو خیر ماري خیر غواړې لږ امداد در باندې بند په ملک کې د سال جوړ کړی دی تاله شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ نوم علي مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې الله اکبر تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دلا اتا جنت ورکړي
خدای دې کور د میردین جمعات کا چې اته واړه جنت دې دلل ورکنو مونږ به کوم خوازو او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما تاسو تورون لیدلی د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلی دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري سر مې کل کړو چې سر مې کل کړو نو یو سړی ما ته په دې سر صادر واچو مالولی ویل پر کوئی جاز لا شیشه ورکړي